رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان ده وای بنی اسرائیلو کې دوه کسانو هغه ډېره زیاته ملګرتیا و خپل منځ کې او په دې دوه کسانو کې یو کس داسې و چې هغه عبادت گزاره و نیک اعمال به کول او بل کس داسې و چې هغه ګناهګار و د ګناه وال کارونه به کول بیا په دغه وخت کې د عبادت گزاره چې کوم و دغه به بار بار د ګناهګار ته ویل چې دا ګناه پرېږده او خپل ځان به داسې ګاڼه چې زه خو الله تعالی ته رسېدلی کس یم زه خو الله تعالی بخلی یم زه خو عبادت ګزاره یم او د بل ګناهګار ته به همیشه دا تلقین کوو چې ته ګناه مه کوه د یغ مقصد اصلاح نه وه د یغ مقصد هغه ذلت مقصود و هغه خپل ځان غټ ګاڼه بیا د ګناهګار کس ورته وویل چې ګوره زه د الله تعالی نه یریږم د الله تعالی خوف دې ما په زړه کې ده ما پرېږده او الله تعالی پرېږده مونږ خپل کار د خپل کار کوو بیا داسې وشول چې یو ورځ بیا د ګناهګار نه بیا څه ګناه وشوله دغه عبادت ګزاره بیا تلقین ورته وکړو چې دا خو کبیره ګناه ده ته دا ولې کوې او زه خو رسېدلی سړی یم زه خو عبادت ګزاره یم دا یم بیا هغه ورته وویل چې ګوره ما تا ته اول هم دا خبره کړې وه چې د ما په زړه کې د الله تعالی یره شته د الله تعالی خوف شته نو ما پرېږده او الله تعالی پرېږده ته خپل کار کوه بیا داسې وشول چې الله تعالی د روح فرشته ورته راولېږله او د دواړو نه یې روحونه وایسته د الله تعالی په حضور کې د دوی ارواح پیش کړل او الله تعالی تپوس ترې نه وکړ د دغه ګناهګار ته وویل چې ته د ما د رحمت په وجه باندې فضل او کرم سره ته ورځه جنت ته الله تعالی دا ګناهګار سره جنت ته داخل او دا بل چې کوم عبادت گزاره و ده ته یې وویل چې ته څوک یې چې یو کس د ما د رحمت نه بچ کوي تا ته دومره عهده دا چا در کړې ده ته چا نګران جوړ کړی په دې خبره باندې چې یو کس ته د ما د رحمت نه بچ کړي دا کس ورته وویل چې هېڅ چا نه یم نګران جوړ کړی او تا د رحمت نه هېڅوک هم نشي بچ کېدلی الله تعالی دا کس جهنم ته واچوي فرشتو ته یې وکړو چې دا عبادت گزاره سړی چې کومه ده دا جهنم ته یوسي دومره غټه ګناه ده چې ته خپل ځان الله تعالی ته رسېدلی شمار کې چې زه خو الله تعالی ته رسېدلی یم ما په خپل عبادت باندې یقین ده زه خو عبادت دومره کړې چې بس کامیاب یم حالانکه اصل قبولیت ته ګوره چې آیا دا د تا عبادت قبول ده او که نه ده قبول الله تعالی ته خوښ ده او که نه ده خوښ داسې حضرت حسن رحمت الله علیه دا خبره بیانوي من عیر اخاه بذنب قد تاب الی الله منه ابتلاه الله عز وجل او چې کوم یو کس یو داسې کس ته په خپل ګناه باندې پیغور ورکړي چې هغه کس د هغې ګناه نه توبه ویستلی وي بیا کیدای شي الله تعالی دا کس په هغه ګناه کې مبتلا کړي چې کوم کس پیغور ورکوي دا کس په الله تعالی په هغه ګناه کې مبتلا کوي چې کوم کس ګناهګار وي او د ګناه نه یې توبه ایستلی وي دی پیغور په ورکوي نو یو سړي ته په ګناه باندې پیغور ورکول او ځان غټ شمارول بل سړی کمتر او حقیر شمارول دا کله هم نشي کېدلی نو دغه عبادت گزاره کس چې کوم و دغه دا بل ګناهګار کس ته وویل چې ته ګناه کوې الله تعالی کله هم د تا مغفرت نه کوي الله تعالی کله هم تا جنت ته نه بیایي نو ځکه الله تعالی تا بخښنه هم نه کوي نو بیا داسې وشول چې ګناهګار سړی الله تعالی جنت ته داخل کړو دا بل چې کوم و چې ځان یې نګران شمارو چې زه خو نګران یم او الله تعالی ته رسېدلی کس یم بیا الله تعالی دی جهنم ته بوتو نو بنیادی خبره دا ده چې چاته په خپله ګناه باندې پیغور کله هم مه ورکوي